कुसदिर चेकडरा असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर के द डिप्टी कमिश्नर कुसदिर पर नुमाइंदगी असिस्टेंट कमिश्नर अदीनजी अब्बास खान आफरीदी पर मशरे के द प्रानिस्ती अदालत ताबिया शुआ चिपके एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जान बख्जेब तहसीलदार अदीनजे मोहम्मद यूनुस खान टीएमओ अदीनजी रिजवानुल्लाह महकमा ज़राअत तालीम नादरा तामीरात पब्लिक हेल्थ जंगलात उबखोर एक्साइज माहौलियात सेहत पुलिस पशमुल नूर सरकारी महकमों जिली या सब डिविजनल अफसरानों शिरकत करो। प्रानिस्ती अदालत के अवामी नेशनल पार्टी मरकजी नायब सदर हुसैन शाह खान सुबजई पीटीआई कुसदिर सदर दोस्तदार खान इम्तियाज खान वकील अब्दुल लतीफ बाचा शाहिद खान बखनसीम खान खालिद खान दादिनजी उलस तपेख मसलो वनावा द जुर्मानो दा सिलसिला ऐसी से दा जीवस तकरीबन द बर्दाश्त न बार शवे दा ज़हरान पदेमा चौसड़ी द निनो चावड़ा लगोले दे दागा टोटल कारोबार चे कम दे दा 2200 या द 2500 रुपये और दागी चावड़ी वाला न चे कम दे नागा चावड़ी वाला लस जरा जुर्माने शे या 50,000 जुर्माने दा टोल कारोबार दा 2,500 दे 50,000 जुर्माने शे चदा बदे द कम जाना और कल दा ज़दाने हम चे खलक दे बिल्कुल दा 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 किसी शुरू की 25 की जिला का गुजारा पकार था तो दूसरा स्कूली तरीका बांध डील जो खलक वॉलंटियर दी लग गया और लगे कि 10 हमारा पक्का दादी पर तारीख खिलाफ तस्वूर हमने नदी खबरी तस्वूर ना कम से कम दादी टूल हुआ नाच थी टूल मशरान नाच थी जो खलक पक्का लग गया थी और दाव तो रियलाइज शो जिला कार चुने दा सीधे चिदा पकार दा चिदा उशी नदी बेर जैसा और अल्लाह का स्वाद को चिदा मसाला खुदे पड़े र खुश असलूबी सर तवरा से जकची दगम देर गाड़ कार नदी दा पूरी कंस्ट्रक्शन चिदे या लगा चिदे लगा दी अमुका लाखा दा मुका पता दे चिदे चा फाइनेंशियल और दरस पोजीशन और उससे दे वो मखमख दा बाईपास भी नहीं बाद करना वदा फमसना इंशाल्लाह दा बदीर फरद खैर सर दा हरम शुना खैर सर दा मखमख दा मोटरवे चलो पे खबर था यामंग इस्लामाबाद से पसंद रोज के मंगत थू भूषण के बड़े बड़े दस्तर क्या बड़ा वलवाड़ी वो सफदा अस्पताल ऑपरेशन कपदी की फशे भी नहीं दिला फरमान पे गिर दी इंशाल्लाह दा खैर सरा और दा भाई सफदा दिल मोटरवे दा हम इंशाल्लाह दा सर सर जी जो मैं शो मसले सब नोटिस किरावा लगा دا زموږ د چکدرې هسپتال دا روډ چې کم دغه دی دې نه شاته د چکدرې کلي طرف ته 15 کورونه دي نو دا دوه سرکاري دي او بقایا پرایویټ وزارت ته دي دا چې د چوټۍ دا ټیم شي نو تقریبا دا یوې نه والا او د 2.5 بجو پورې دا مکمل دونه جامع چې تاسو د عدالت د خواوشا که خدای نه خواسته هسپتال ته کوم مریض څوک ایمرجنسي کې راوړي دا هغه بالکل نشي راسېدی او هغه خدای نه کې سنه ساعت شي صورت اختیارول شي پدې دا کې موږ د خپل کې چې سره سره خپل دغه باندې تعاون باندې یو کلوټ په خپل کړه د بقایو ته یو حکومتي فند نه یو منظور شوی او خواغه د بدقسمتۍ نه سب سټانډرډ کار روانو نه هغه موږ 13 ایسي صاحب ایچ عبد الله صاحب په نوټس کې راوستو هغه ایچ عبد الله صاحب په ټیم باندې سی ډي ال ډي انجینیر زو هغه ته هغه انکوایري مارک کړه اوس دغه پته نه چې دغه ریپورت سره هغه او فردر دا کار ولې اوس نه کیږي دا زموږ سره یو شارټ کټ بایپاس ته چې دغه ته شهید فارس چیک پوسټ دی ریپورت توزی ودا تاسو په نوټس کې راوړم چې په دې باندې تاسو دا کوی او دا سکولونو والا به یو میکانیزم دغه شي دا بالکل هغه مین روډ ته ډایرکټ توزی د سره سره دا زموږ راوړې بازار مین راوړې بازار کې چې یو نالۍ د 1300 کلونه بند ده ماسوسو پیری په کلی کچری کې په دې سندب وغیرہ د چارواکو په نوټس کې راوسته خو دې ساده پولیس دا نالۍ چې بندوبست ونه کو بالکل هغه د مین روډ زموږ چې کوم سواد چې در روډ دی هغه انتهایی متاثر کېدو تر روان دی او دا اوس بیا یخني شو نو دغه بارانونو وغیرہ ولا دا په کالو سره دغه راوړې بازار کې ولاړې دي دا هم تاسو په نوټس کې راوړم چې مهرباني وکړئ دغه د کوم متعلقه دغه هغه تاسو په نوټس کې دغه وکړئ هغه کې اولې خبر زما دا چې د چکدرې نه والا د کمالا پور چې زموږ کوم روډ دی هغه پیکیجي ډپارټمنټ دا والے شوی دی پیکیجي الته کې موږ ته بورډونه لګولي په خادکځای په باډوان او په میا پړنګوله باندې چې دا روډ به 80 فټ پورې څوک به انکروچمنټ نه کوي څوک به نوې آبادي نه کوي
کوي خو چونکې اوس په هغې کې یو ټینډر شوی دی د 3 کروڑ یا د 4 کروڑ روپو کار پې روان دی کار تقریبا ختمېدونکی دی خو هغه روډ چې کوم دی نو هغه اوس هغه په 28 فوټ کې روان کړی دی چې زما دا یو ریکویسټ دی چې که فرض کا مونږ ته هلته بورډ لګېدلی دی د 80 فوټ نو چې بیا زمونږ کوم سایډ ډرین جوړېږي ولې چې سبا به دا اوس چې کومه د کتیاړۍ کومه مسله وه د تندوډاک شوي تندوډاک کومه مسله وه دا مسله به سبا مونږ ته بیا په هغه علاقه باندې راځي زما دا ریکویسټ دی چې دا تاسو پیکیچې ورته انسټرکشن ورکړئ چې تاسو اوس کوم سایډ ډرین مونږ ته جوړوئ دا خو تاسو الریډي مونږ ته په 28 فوټ کې جوړوئ ولې دا تاسو بیا په خپل کې ولې نه جوړوئ چې کوم تاسو مونږ ته هلته کې بورډ لګولي دي زما دویم خبره دا ده ای سی صاحب چې څه وته دلته کې زموږ په هسپتالونو کې د لیونو سپو هغه ویکسین نشته ډاکټر صاحب غالبا ناشته ډي ایچ او صاحب د طرف نه بم څوک ترجماني چې زموږ په ټولو هسپتالونو کې که په چکدره کې په بي ایچ او چې کوم ځای دي که په هسپټ کې ده که په خادکځای کې ده که په باډوان کې ډسپنسریز دي چې په دې کې مونږ ته مطلب چې د لیونو سپو هغه ویکسین چې کوم دی چې هغه مونږ ته پرووایډ شي نو د دې کرش پلان په باره کې 50 کرش پلان ته زمونږ بېروزګاره خلک دلته ناست دي یو 8 کرش پلان ته خو مخامخ زمونږ د دې کلي دي کم از کم 50-60 کسان پکې بېروزګاره شوي دي دا زمونږ د خپلې علاقې کاڼی دی که دا دلته دی که هلته دی که هر ځای کې دی او دا کرشونه بند دي دا زمونږ انتهایی غټ نقصان روان دی نو په دې باندې دا وکړئ ځکه چې هر تحصیل روان دی باقاعده خپل ځان نه مزدوري کوي دوی پوډر نه خرڅوي دوی ځان نه مزدوري کوي واړه واړه ماشومان دي نو د دوی په حال لږ رحم وکړئ چې یاره دوی ته دا لاره صفا شي چې دونه څه میلاویږي چې ځان نه پې صرف دا کور ته څه مزدوري وړي څه دغه وړي په دې کې چیک پوسټ کې اکثر د سی چو صاحب ته ما ویلو عمله داسې کېنی چې هغه بد اخلاقی د دنیا په راموړي پول باندې او ولدار صاحب زه وایم په دې هفته کې خو ما شپږ روغې هغه له وکړې په مخ یې جګړی که نه زه د نادره هغو هم دغه کوم چې د دې د ګڼې دا خلک خبره کوي خو د دوی سره د ځای کمی دی دوی له د کولاو ځای یا د یو 3-4 کاونټر نور اجازت ورکوي یا دا پارمبي د دوی نه د استادانو ته واړوئ د پارمبي ډېره ګڼه جوړه کړي دلته خلکو ته ډېر تکلیفي زنانه د هغې اسپڼ نه د ارزګونو نه راکوز شي او دلته بیا د مازدیګره پورې په دې روډ کې ناست دي نو د دوی سره خپل دغه وکړي چې یاره دوی کاونټرو ته ضرورت یا آزاد بلډینګ ته نو چې یاره دغه شي کارګله کې یو سکول دی د مکتب او یو د دې پورې غاړه یو بل سکول دی چې دغه دواړه مکتب واړه چې کوم دي هغه په یو جومات کې ناست دي په هغې کې خپل سبق کوي زه یو صاحب ته وایم چې دې باندې نوټس واخلي او دې لپاره یو دغه کار وکړي دویم نمبر خبره زمونږ د اوسکۍ ای سی صاحب په نوټس کې راولم چې اوسکۍ کې یو پلان دی چې د هغې د وجې نه دونه الودګي خورېږي چې د شپې په ټایم کې موږ وخېږو هغه ویلو نو د دې نه یو اور راوچتېږي او دغه الودګي چې ده دغه پولیوشن چې دی دا یوازې د اوسکۍ د خلکو نه بلکې د دې خواوشا پوچو خرکنۍ اوسکۍ او د دې ګرد نوا دغه ټول علاقې چې دی دا افیکټ کوي او دا متاثره کوي دریم نمبر خبره زه د ایمو صاحب په نوټس کې راوځم چې زمونږ اوسکۍ چې ده دا به د اډو کې د دې نوم نشته یعنې دلته کې د چکدرې نه چې د اوسکۍ خلک ځي اوسکۍ ته نو د ناصابې او د اوسکۍ یوه کرۍ ده 30 روپۍ ناصابې ته نه حالانکې هلته 15 کیلومتر لار ده او د اوسکۍ 9 کیلومتر لار ده نو په دې باندې دغه وکړي زموږ معلوم دي په دې کې ورواچي دغه خلک دا 30 روپۍ هم ورکوي خو دا ګاړو والے وړي نه مطلب چې ناصابې ته وړي هلته هم 30 روپۍ وي ده ورته څلورم نمبر د منشیاتو په باره کې ده چې منشیات او بیا دا نوی عذاب چې کوم راغلی دی د آیس په صورت کې نو زما دا موږ ناس خلک چې یو موږ په دې ټولو خبرو باندې انتظامیه په دې باندې پوهېده په دې باندې د مؤثر کار وکړی شي او خاص کر د چکدرې د چمک نواله تر د یونیورسټۍ پورې الن ساعت حل شي دغه چې اوس موږ راتلو ټول ټرکونه ولاړو نو که دا ټرکونه موږ نه کوټې دی بل سایډ ته واړوم دا یې په د ټرافیک دا مسله هواره شي دویمه زمونږ د دې اوچ ته به مخکې ټیمې ول راتله صفایي ده اوس نه راځي نو د هغې سره هلته کم ډېرې مسلې جوړې شوي دي او درېیمه خبره داسې ده زموږ بادینزو کې نن سبا ټولې د ځمکو دا ډسپیوټ روانې دي نو دې له
یو میکانیزم پکار دی چې هغه میکانیزم زموږ دا مسلې دښمنو ته نه اړوي نو په دې باندې ډېر کار پکار دی چې زموږ لکه دا انټرنل کومې مسلې دي زموږ دا چې دا واري شي اوله مې به غوښه پکار ده نو هغه وی چې به وړه په غټه غوښه چې ده 500 کیلو ده او دا وړه چې ده نو دا د اسخي دا چې نه 2500 روپۍ کیلو ده نو ما ته ما سره د مرستیال هم دا هغه په موبایل کې شته هغه اپلیکیشن او د سرکار نرخنامه خو ته ما ته ول وخت چې تاسو سره شته که نشته دی نو دغه دا چې یاره به د سرکار نرخنامه خو زه سره اړو منه اول د سرکار راشي او مال دی په دې ریټ باندې سروې والی نو بیا به زه په دغه ریټ خرڅوم نو ما ته چې بیا تا ته نه کې د سرکار نرخنامه ته د شی بندې ولې نه ته بنک کور ته لاړ شه مه خرڅوه بیا د هغې نه وروسته لږ ورلم کوز هلته دغلته دي د چرګانو په دغه واله دی پنجرې واله دی پنجرې واله ته مې چې بهی مال ته یو دغه که چرګ راکړه په 100 دی چرګ چې کوم دی چې په 500 روپۍ چرګ دی مې وروره ستا سره سرکاري نرخنامه شته وی یو نو چې ما وکته هغې کې 240 روپۍ کیلو لیکلی و مې ته دا چرګ دی وتله 2 کیلو وختو نو مې دا خو ستا 480 جوړېږي ته چې دا 550 روپۍ هلې دا 70 روپۍ چېرته ځي ستا په دې چرګ کې یاره چې دا پلان کې دی او دا دی او طالب یې در ماله مه راکوه دا عوام چې دی دا انتظامیه چې دی دا نه حل ده که نه ما تپوس هلته راکړه چې دا نرخنامه څوک جوړوي ځکه چې دی دا تپوس نه کوي چې دی مازدیګري کې لږ ورشي چې یاره ته ما شرمې او که نه دغه مطلب دا شی تا راوړی غلط دی چې دی مازدیګر په 100 روپۍ خرڅوي یو سار په سار دی په ما باندې نرخنامه هلته په 1.5 روپۍ جوړه کړې ده نو عوام به څه سوچ کوي چې بهی د نرخنامه کې دا شی دی او ته وایې چې دی نه کم وي په جواب کې اسسټنټ کمشنر عباس خان افریدي صدا سے وویل ستنه خبره ته لیوي کومه په دې کې ستارو نه ستاره تر بچي دي ستاره ماما بچي دي کوي او دا خبره ده چې دا چا سیاته کوي پښو هغه زما په نوټس کې چې راځي بالکل نن مې سرور کسان په کوارګارد کې بند کړی دي چې په کم ځای کې غلط کار کوي اما ته ریپورټ کیږي خامخا د مخنیوي به زه کوم ځکه چې دا بازار کې کګر دي دا زما بدنامي ده دا داسې کار کوي چې په جیب کې پیسې اچوي د چا نه علي په چا خلاف ایکشن نه کوي یو سره کوي بل سره نه کوي نو دا زما بېعزتي ده ما ته بالکل ویلی شي خو باقایا د دې فورس لیګل امبیډ چې دی اوس هم فول فلش نه دی اپریشن شوی دا که اپریشن شو نو کېدای شي خولې ته ترې راشي خو یې شي ته به یې جوړو نه ځکه چې دا کم کار اوس کوي د دې نه دونه تنقید دی نو چا شروع کړي نو کېدای شي بیا ووایي چې دا خو بیخي ختم کوي مطلب چې دا پرایس لیست ایشو شي 150 روپۍ نو د دې دا مطلب دی چې په دې 150 باندې به خرڅې د دې نه بره به یې نه خرڅې د دې نه لاندې عاده بیا یې سړي خپل ښه سړیتوب دی که په سلې خرڅوي او که په 120 یې خرڅوي په کار نه دی چې هغه سړی د په دې شي باندې مجبوره کړم چې تا ولې دا شی په 100 روپۍ خرڅ کړی دی او به دې ښه سړیتوب دی چې بس هغه شی خرڅوي یا به دې کوالټي دونه ښه نه وي یا به هغه سایز کې څه فرق وي یا به هغه قسم جدایي خو هغه تریشول ورته حکومت ایښي یا تریشول نه چې بره ځي بیا جرم دی او لاندې چې وي نو په یې باندې زه بیا څه داسې کاروایي نه شم کولی چې ته زه ووایم چې دا تا ولې ارزان خرڅ کړی دی پاتې شوه د جرمانو خبره دلته زما نه کوټ ناست دی هغه ناست دی چې ما ته سړی ودرېږي که نه زه د یې نه تپوس کوم چې 100 روپۍ د جرمانه کوم که نه یې خدای شته دی له قرآن ورکړه چې داسې هېڅ به یې لیدلي چې ورته وایي چې ته ما ته خپله خوښه کړه چې د خولې نه یې کم لفظ وځي 1500 هماغه مې ورته لګولې ده که زرې ویلي دي هماغه مې ورته لګولې ده ما په چا باندې بوج نه دی اچولی چې یار ته ما دونه پرچه کړې او د فارس په کیس کې پاکې جرمانه هم سخته لګوم په لنډه چې پوه کم بنیاد هم د دې تحصیل نه دی که تحصیل او دا انتظامیه سره څوک بغض لري یا بیجا اعتراض یا بیجا وال ټکول یا بیجا داسې مزاحمت نو زم انسان یم زما په زړه کې دا خبره راځي نو موږ سره تعاون کوئ زموږ د ملګرو سره د افسرانو صاحبانو سره تعاون کوئ ستاسو یو خبره مې لیکلې ده دا به زه هر یو محکمې ته ورسوم ډي سي ته به م ورسوم کمشنر ته به م ولیږم متعلقه چې کوم افسران دي ای ته به م ولیږم څه شیزونه به د پیسو نه پاتې کېږي ځکه چې ای ته فنډ پکاري او فنډ چې یا 2000 په سرکاري کیسه کې نه راوځي اوس داسې دی چې زموږ انتظامي امور دي نو لکه اوس ټي ایم اے والا دا رور دی دا ټي ایم او صاحب ډېر تکړه لګ دی چې دې ته زه ووایم چې دا نالې مسله ده نو دا به په خپل وساتل باندې کوشش وکړي داسې د سی این ډبلیو والا ایس ډي اوګان اکسینات صاحبان عام ښه تکړه خلک دي او هم په خپل لیول کې خپل ای کې وګوري چې کوم کارونه د حل کېدو دي حل به کړي بل دا کلي کچهري صرف دې دپاره نه ده که یاري په 47 زمانه بیخي پاتې ده دا دې دپاره ده چې ته راشې کښېنې
خبرو کې وګورې ستا د زړه فریاد زه واورم څه خبرې ته زما واورې څه یو دوه به ستا پورې شي دوه درې به زما در ورسي نو داسې به یو بل سره انټراکشن وشي لیدل کتل به وشي دا خو نه ده چې ته راځې دلته خامخا به دا کار کېږي او که دا نه کېږي نو به دا کلي کچېرې ختمه کړي دا دې دپاره ده چې ته راشې ما سره کښېنې زه تا سره کښېنم زما او ستا په منځ کې څه کمیونیکیشن وشي او کمیونیکیشن ګیپ چې ختم شي چې ختم شي سبا ته ما ته ښه کولو سره بیا راتلی شي زه تاله درتلی شم